نو دې سلام وکي او هغه به ورته وعلیکم السلام ووایي. سلام کول سنت طریقه ده او د سلام جواب کول دا واجب دی. کم بنده چې په سلام کې ابتدا وکړله دې د غرور او د تکبر نه بری دی. پته کې غرور تکبر نشه دا پکې نشته دی. څه کارونه داسې دي چې هغه فرض او واجب دی او څه سنت او مستحب دی او د فرض واجب ثواب د سنت او د مستحب نه زیات دی. او یا نفل که یو ځای کې نو یو فرض ته نه زیات دی. د فرض و ثواب زیات دی او د سنت او د نفل و ثواب کم دی. خو داسې ځای نشته چې په هغې کې د نفل او د سنت و ثواب د فرضو نه هم زیات دی. نو یو په هغې کې دا سلام کول دی. سلام کول سنت دی، جواب واجب دی، خو د دې واجبو نه د دې سنت و ثواب زیات دی. نو چا چې په ابتدا کې اول سلام وکړ د ده ثواب ډیر دی. د هغه چا نه چې هغه جواب کوي په واجب باندې عمل کوي د هغه واجب په ځای باندې دی کې د سنت و ثواب زیات دی. چې مانځه ته ودرېږې نو دقه وخت کې در باندې اودس کول فرض دی او چې د مانځه ټیم لا داخل نه دی ته وله مخکې نه اودس چا ردام وکړې نو دا سنت او مستحب دی. دې کې د سنت او د مستحب ثواب زیات دی د دغه فرضونه چې لا ټیم داخل نه دی او ته مخکې نه ځان تیارې اودس چا ردام کې د دې ثواب نورم زیات دی. یو بنده بل قرض پیسې ورکړي دي، نا قرضدار مدیون هغه غریب دی او کمزور دی. فنظرة الی میسره، الله حکم کوي انتظار ورته وکړه چې کله دې مالدار شي د سره مال وشي نو طالب خپل حق درکړي. نو دا دته انتظار کول فرض او واجب دی د آیات تر مخه، خو ته ته بخښنه کول دا سنت او مستحب دی. په دې ځای کې دا سنت او مستحب د دې ثواب زیات دی چې د وصل نه کېږي ما بخلي. نو سلام کول سنت طریقه ده، جواب واجب دی. دې ځای کې د دې سنت ثواب زیات دی. یو مسلمان بیمار شي نو بل مسلمان بیمار پرسیله دی لاړ شي، دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی او ډېر لوی اجر او ثواب دی پکې. او چې کله بیا مسلمان وفات شو نو د وفات نه وروسته